د کوم مسلمان سکه موري زمکي او د اسمان په دې منځ کې چې دا ټوله خلا د سرور نه ډکه کېږي نه او د خپلې سکه مور ته بجوړې کې څه کېږي نو هم د دغې مور حق نشي ادا کولی د سکه مور دومره حق دی او چې الله درله 1000 کال عمر درکړي که نه او 1000 کال هم الله ته په سجده پروت وي او د دې خپلې مور دپاره د الله نه دعاګانې غواړي نو هم د سکه مور حق نشي ادا کولی دومره حق دی دغسې د پلار او د دې سره سره کومه پردۍ زنانه ده او ته د 1.5 کال یا د کال یا د 2 کالو ماشوم وي هېڅ هم نه پوهېدلې او په هغه زمانه کې هم دې تا ته د خپلې سینې یو ګوټ پی درکړه نه دا ستا رضاعي مور ده د دې هم در باندې څه راغله حق راغله د دې به ادب کې مینه به ورسره ساتي د هغې د ضرورتونو خیال به ساتي نبي علیه السلام چې کله د خدیجه الکبرا سره نکاح وکړله د هغې نه پس به هم د سویبې ډېر زیات ادب کولو د هغې احترام به یې کولو او د هغې خیال به یې ساتلو ولې چې ورکوټوالي کې پی ورکړي چې کله د الله پیغمبر مدینې منورې ته هجرت وکړلو نو د مدینې منورې نه به سویبې ته تحفې تحائف رالیږل زوی و مسروح د الله د پیغمبر سکه ورونه خو نه لیکن د نبی علیه السلام رضاعي ورونه و د سویبې زوی دی یو قول لنی مسروح د هغې نوم دی او یو قول دی نومي مسعود دی دا د الله د پیغمبر رضاعي ورونو چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو ګوره حالات جنگ دي خو بیا هم د الله پیغمبر معلومات وکړه سویبه مړه ده که ژوندی زوی مړ دی که ژوندی مړه دي تپوس یې وکړو چې خپل خپلوان یې څوک شته نو پته ولګېده چې د سویبې د خاندان هېڅوک نه دي پاتې نو نبي علیه السلام به د هغې د خپلو خپلوانو هم خیال ساتلو ځکه چې ورکوټوالي کې وله څه ورکړي پی یې ورکړي وو